چې رسول الله مبارک په قسم خوري هغه دا چې یو سړی بل ولا راشه ورته وایي چې ما وبخه او ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کا، ما د نه سپېړه استرا ما درته کنزل کړي دي، زه دله رالم ما معاف کا. اوس شیطان څه وایي؟ شیطان وایي که دې وبخه خو ته لاړې پرېوتې، که دې معاف که خو ستا عزت لاړ تباه شو، که دې معاف که سبا خلک به څه وایي مړه خو سپېړه ورکوه بیا معافي غواړه معاف کوي. دا خو زما عزت لاړ، زه خو به هله اوچتېږم چې د دې سپېړې بدل په سپېړه والم، زه خو به هله اوچتېږم چې د یوه را کړې ده ته دوه باسم، زه خو به هله اوچتېږم چې د سپېړه را کړې ډزو باسم، زه خو به هله اوچتېږم چې د کنزل کړي دي او زه کنزل هم وکړم او یو څو سپېړې هم ترې وباسم. شیطان سړي ته وایي دا چل وکړه، په دې کې ته ښکته کېږې، په دې کې ستا عزت بربادېږي که مفتو کې او خیراتي بخې. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وایي زه په دې قسم خورم، حضور پاک وایي چې که چېرته چا چاته وایي چې ما سپېړه وویستا، ما کنزل وکړل، ما معاف کو، د معاف کو، دله به خدای عزت ورکوي. عزت خو د خدای په لاس کې دی، رب العالمین به دله عزت ورکوي، پروردگار به دې اوچتوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار قسم کړی او په دې رسول الله مبارک قسم په خدای عمل کړی دی. داسې نه ده چې پیغمبر مبارک په دې عمل نه دی کړی، په دې عمل کړی دی. عقبه ابن ابي معیط یو لوی کافر و د مکې، او د مکې په کافرانو کې بدماش ټیپ سړی و، او یو ځل راغی او د حضور پاک د مرۍ مبارکې ته دې سټ ته څادر واچو او دې څادر له داسې ول ورکړ، ولې وله ورکړ، او پیغمبر علیه السلام په مانځو چې چکې ورکړ نو حضور پاک یې په ځمکه راغورځاو. په خدای قسم حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې د مرۍ نه ته لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربی الله. ای ظالمانو څه دنه غواړي؟ نه دنه پیسې غواړي، نه دنه مشري غواړي، نه بادشاهي غواړي، نه درنه سرداري غواړي، څه غواړي؟ صرف دقه یو ټکي وایي چې زما رب الله دی او دا بوتان نه دي. نو هغه سړی وجنئ، لیکن رسول الله مبارک هغه سره هم ګزاره وکړه، هېڅ یې ورته ونه ویل. حالانکه پیغمبر مبارک د یو قوم خاوندو، حضور پاک د یو طاقت خاوندو، حضور پاک د یو نسب خاوندو، هېڅ یې نشو کولی. دغه وخت سره خو یې ورته سپېړه ورکولی شو که نه. پښتانه وي ځان به در باندې ووام، ته زورور زار به در باندې ووام، خو بدل خو به در نه واخلم که نه. لیکن پیغمبر مبارک دا نه دی کړی. او د حضور پاک په صفتونو کې په پخوانو کتابونو کې چې کوم صفت راغلی دی هغه څه دی؟ ادا دی چې دی به د ستغې په مقابله کې نرمي کوي، دی به د بدو په مقابله کې بد نه کوي، عفو به کوي. د خپلو ملګرو کې دا بانډیسیان خو به داسې وو چې هغې خو به د دې عامو حالاتو نه ناخبر وو. هغې ته خو پیغمبر علیه السلام به یو نظر ولیده، لا پوره د دین او د شریعت د ادبو نه نو خبر. نو په یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ناستو، یو بانډیسی راغی او د پیغمبر علیه السلام دا څادر یې داسې ونیو، زور یې ورکړ چې د پیغمبر مبارک په دې سټ هغې څادر چاپه جوړه کړه، دومره زور یې ورکړ. او ته څه وایي؟ وایي تاله چې خدای کوم مال درکړی دی، چا به د هغې نه ماله راکړه. پیغمبر علیه السلام ورته موسکی شو، حالانکه که دغې وخت کې ورته راټه راټلی شو، سپېړه یې تېسته، سپېړه یې ورکولی شوه، ستغه یې ورته ویلی شوه، ورته ویلی شو چې دا د خدای مال دی، خدای کې ستاسو نه کېږي، ښه دا چې چا جهاد وکړه د هغه دی، ماله مرۍ له ولې زور راکړې؟ په ارام کښېنه اطمینان سره. نه، موسکی شو ورته او صحابو ته یې ورکړې، بله شی وله ورکړي. داسې عجیبه خوی، داسې عجیبه مزاج. او یو ځل چې دا بانډیسیان راتاو شو، خو سخي ډېر زیاتو پیغمبر علیه السلام کړ، خو دومره سخي و چې یو سړي وله قرط راوړل. قرط ته د شملو نه جوړېږي، د افغانیان یې پېژني، تریو شی دی، تریو ډېر ارزان شی دی، ارزان بیه. او دا ترې پخوا زمونږ په دې بانډو کې به کېدی، تره به یې ورته وي، داسې اوږدې غوندې وي، تره ورته وي، دی بادرنګ په شکل. نو هغه وله تره راوړه او څه قرط او څه دوه درې ټوکړې ډوډۍ وله راوړه. رسول الله مبارک سره هغه وخت کې چې سره سپین را لېږلي وو، موټی د سرو نه ډک کولی ورکوي. دا وایي نو حضور پاک خو سخي ډېر زیات و.
نو دا خلق به ته تاوېدل مال راکا مال راکا مال راکا مال راکا. نو دقسې په یو ځنګل کې تېره خلک راتاو شي وایي ماله ماله ورې کړل. نو آخره کې یو کس د رسول الله مبارک صادر هغه صادر اونه کې ونښته. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا صادر خوراک یې که نه د خدای بندګانو دا خپل صادر خوراک یې. وی ارمان که زما د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا به هم مې در کې تقسیم کړی ما ته به بیا شوم نه ویلې. ښه دا تواضع دا عاجزي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې او هغه خلک یې بخلي دي هغه خلک چې قسم دی عقل وي چې دا د معاف کولو خلک نه دي. مکه مکرمه چې کله فتحه کېدله دا رمضان وتمه هجري وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي. یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري. دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دا دقسې ملګري دي. او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي. نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي، خو هغوی نه مسلمانېدل. الټه به د حضور پاک بد وي. نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړو یا خدای د دنیا پردي دي مسلمانان کړل. خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي. الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي. خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی. خدای دا به څنګه دوزخ ته دی. یا الله دا خو مسلمانان. هر وخت به یې د دې دپاره جړا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول. او چې کله مکه مکرمه فتحه کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو. دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته یې لکه څه کوې؟ وایي موږ خو مسلمانېږو موږ راځو. نو صحابه پرې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوسغلېدل. وایي د الله رسول ابشر مبارک مبارک شه مبارک. څه چل شوی دی؟ وی هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي جاړي مقصد حاصل شي بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غصه شو. وی پام کوئ چې دا دواړه ماته را نه شي. د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غصه راله که نه نو د غصې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غصه نه ده کړې. چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غصه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غصې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غصه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته. د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وي نو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیه السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي. وی ګوره چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. بس دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي. اوس راځي اوس خو مکه فتح کېږي اوس خو به دې خامخا راځي. بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو.
او نه یریدلی یو. موږ دړنه دا منو چې الله یو دی، دړنه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا موږ ته دا خبره پوه شوې ده. اوس قبلیږي که نه قبلیږي، خو بس موږ منلې ده خبره. صحابه بنال ورو نبی علیہ السلام ته راسي سپارښتونه کول. حضور پاک اوسه وینا د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیہ السلام بیبی ده. اراله سپارښت کوي نبی علیہ السلام سره په دې سفر کې ده. وی د الله رسوله په پردو رحم کې، په خپلو نه کې. د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف تورې راوچتې کړي دي، ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو رحم دی، ستا متعلق خو قرآن ویلی دی چې دنه زیات رحم کوونکي بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې؟ حضور پاک ورته وفرمایل ای ام سلمې دی زما بېعزتي نه ده کړې، زما د رب بېعزتي کړې. زما نه ده کړې، زما هم کړې ده. زما د خپل برستو کو د یو ته مې وویې چې وروره ته خو ما پېژنې، ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي، ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي، ما او تا خو یو کور کې لوی شوي یو. تا ته پته نشته چې ما چېته دروغ ویلي دي؟ تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې د خدای پیغمبر یې؟ ته څه دلیل غواړې؟ ته نه یې خبر چې د دروغ نه یم او د خدای رسول یې؟ ده څه وې؟ ده وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم، او د هغه اسمان نه را روانې او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلي چې دا زما پیغمبر دی، په دې ایمان راوړه، بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که نه دې پس ومنه. او دې بل څه چل وکړو، دې بل ته مې وایي چې ګوره مه کوه، ته خو زما رشته دار یې، نږدې رشته دار، بې ستتره بې پردې، او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم. ما خپله دعوه نه ده کړې، الله لېږلی یم. او ګناه څه ده، څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې. پیسې ده نه غواړم، دولت ته نه غواړم، مشري ده نه غواړم، سمه لار درته ښیم چې الله یو د شریک نه لري. بس دې کې څه دي؟ قیامت ومنه، قبر ومنه، دوزخ ومنه. زه خو درته څه خبرې کوم؟ زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک چې اوټ غواړي، یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې، خو دنیاوي مفاد خو ده نه غواړم. د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل. دی شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغسې راپسې په شعرونو کې ووایي چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي. هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده. ابه ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله. دی خو زما دا چل کړی مسلمې څنګه وبنم؟ ما خو دوی له چغې والي دي، خدای ته مې جړا کړې، دا چل دوی کړی دی. بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي، خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غصه خو چې څوک ور مخامخ شي غصه ختمه شي. عاجزي پکې ډېره زیاته ده. نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې یو آیت ته تخیم، دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه، او که مخ د نه اړی مځی ته دا ورته ووایه کیدی شي کار وشي. هغه آیت څو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویلي. یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو، هغې خو یوسف لاړ مړ شو. ځکه لوی کوی هغه د ځنګل کوی چې هغه تاترین کوی وي هغې کې ور وغورځو، جامې یې ترې ویستې او کوی کې ور وغورځو او ته لاړل او پلار ته یې ویې شرمه خوړلی دی. او چې څنګه یې کوی ته لاړه که ما راته وختي مې وایي چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي، چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي. ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ، ای مسلمانانو الله نه وغواړئ، ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي، موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو. والله که دا یو ویښتم تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته، او چې دا ویښته در له خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي، د خدای داسې قدرت او طاقت دی. یو ماشه چې در باندې راوست، یو نمرود کبر وکړه، کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه
او نه زه نه منم. او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل. او ابراهیم علیه السلام غوندې عجز طبیعته پیغمبر، په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاره او جړه او عجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی. ولې قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم. هر وخت به خدای ته جړل، آه به کول او فریادونه به کول او صابر انسان. هغه ابراهیم علیه السلام داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې غټ اور کیدی نه شو. رب ورسره څه چل وکړ؟ نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وې. نمرود ستا خو فوج هم شته، نمرود ستا خو پولیس هم شته، نمرود تا سره پیسه هم شته، نمرود تا سره تورې هم شته، نیزې هم شته، غشي هم شته، هر شی شته. خو زما قسم دی که زما د ماشي مقابله کولی شي نشي کولی. په بله طریقه م الله وجلی شو، په تبه م وجلی شو، په ټوخي م مړ کولی شو، په پالج م وجلی شو، سر رګ م ورته شلولی شو، په شلو طریقو الله وجلی شو، هارټ اټیک باندې م وجلی شو. لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې خو زما د ماشي مقابله نشي کولی. یو ماشی وله په داس پیمه کې وردر نه کو او نمرود د هغه ماشي د لاسه مردار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړو. یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه؟ دی خو کبر وکړه، لویي وکړه. هغه یوسف علیه السلام پردی غلام، پردی نوکر، بیا جیل ته لاړ او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي وله ورکړه. الله چې کوي کولی شي. بادشاهي یې ورکړه، د غلې مالک ورسه شو، دارونه غلې ته محتاج شو، ورله لاړل. چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده، خو پېژنګلو راله. اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی، مونږ خو دې خو به ختمي، خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و، تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین. زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه، زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت در کړی دی. هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت در کړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبرو، لا تسریب علیکم الیوم، زه هېڅ ملامتیا نشته، ځان ملامته مه ګڼئ، یغفر الله لکم، خدای مو بخه، معاف یې کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ. دغه ټکې ورته ووایه چې دی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل، نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه، دی بل طرف ته رالل کښېناستل، هغې ته مخ داسې واړه، دی بیا دې طرف ته رالل. هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و، تالله قسم بالله لقد آثرک الله علینا، تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وان كنا لخاطئین، او مونږ خطا کار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، بس مونږ معافي غواړو. بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې، نا وی لا تسریب علیکم الیوم، زمړه هېڅ ملامتي هم نشته، یغفر الله لکم، خدای مو بخه. دیم ورته ونه وی چې دا م ولې غلطي کوله، دا شعرونه دی ولې ما پسې جوړول، دا زما د الله بېعزتي دی ولې کوله، بس خبره ختمه. دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی، یو سړي به وی دا کافر دی، وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلانکي جومات امام صاحب تا ته کافر وی، وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی. با سړی کې سوچ وکړو چې ما کې به د کفر څه وي که نه، ما ته خو نه دی معلوم، زه خو ځان ته مسلمان ویم، زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري. تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ترې وباسم. داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر ووایي، ها زه کافر یم، ستا هغه پلار هم کافر و، ستا هغه نیکه هم کافر و، ستا هغه مور هم کافره وه، او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي، ته کافر یې. نه نه، سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل، اقا ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړل، شاته ورپسې په مانځه ودرېد. خو نه دی خبره، خو مخکې مونځ کوي.
چې سلام سنگ وګرځه وی قتل مولانا قاسم نانوتي ورته شاته ولاړ دی. مولا صاحب خو اول او یارید چې خدایا اسنه را سره باس شروع نو کې د سره بسوک باس کوي مناظرې لنی راغلی باس لنی راغلی. او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې په څه کاپل ما سره کوم ځای دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده. مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغی کونډۍ ماته کې ورته کېناسته. مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا زما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی دی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به تې اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري. ملا صاحب رو رستو کېږي چې خدای څه په جنجال وړی نه نه جی داسې څه خبره نشته نه نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه کوم ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم دنه نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته ني معلوم خو د عمل تبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم. مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم معافي غواړم. د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې شو د هغه مرید شو د معافي غواړم. من تواضع لله رفعه الله. او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزورې د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ زیرې په ده کوي. بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هیڅ هم نشته الله د الله رسول هیڅ هم نشته. دا کار کوم چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي کوم اودس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي